الله رب العزت دا انسان پیدا کړی دی او حقیقی ذریعہ دنیا ته دراتک او محسن حقیقی او مربی حقیقی اغا د انسان د پاره الله پاک دی. بیا الله پاک دنیا ته دراتک د ټولو نلوی ذریعہ مور پلار جوړ کړی دی. کله الله رب العزت د مور پلار نم بغیر بچی پیدا کړي لکه آدم علیہ السلام پیدا کړو، بغیر د پلار هم پیدا کړي لکه عیسی علیہ السلام پیدا کړو. خو عام د الله سنت او طریقه دا ده چې د مور پلار نه انسانان پیدا کړي. هغه څه خاص وجوهات او د خلکو د پویولو د باره هغه دوه واقعات کړي. نور عام طریقه د الله دا ده چې دنیا کې څومره زنده سر دي دا د مور پلار نه پیدا کیږي، د جوړو نه پیدا کیږي. کاغه انسانان دي کاغه حیوانات دي، د ټولو همدغه ترتیب الله پیدا کړی دی. البته حیواناتو کې بعض حیوانات او بعضی زونه د هغه د یک خلی والا حیوانات ویل کېږي، د یو خلی نه پیدا کیږي. بہرحال خو عام طریقه او دستور د الله تعالی دا دی چې انسانانو د پاره مور پلار ذریعہ پیدا کړي. بظاهر که مور پلار دنیا کې نه وي نو انسانان بنوي، که ادم نه وي مونږ بنو، که هوا نه وي مونږ بنو. که الله پاک سبل طریقه مقرر کړي وي هغه دغه شان او دغه قدرتونه، خو چې کومه طریقه الله پیدا کړي دا هغه مور او پلار ذریعہ ده. نو پته ولګي دا الله زمونږ رب دی او مور پلار زمونږ مربیان دي. یو وی رب یو وی مربی. د رب معنا دا پالون کې حقیقتا، د مربی معنا دا نگهداش او خیال ساتون کې عارضی. نو په دنیا کې عزتمندو که مور پلار غواړي دا بچي دنیا تراشي، کني غواړي ضایع شي. نو تیر جمعه درته د پلار حقوق بیان شوي او د هغې سلسله کې درته څه خبرې بیان شوې وي چې میاندې خفه نشي چې وایي زمونږ حق ګینې نشته. نه ولې نه، بعض اعتباراتو سره د مور حق د پلار نه زیات دی او بعض اعتباراتو سره د پلار حق د مور نه زیات دی. د اطاعت په اعتبار سره د خبرو منلو په اعتبار سره د پلار حق زیاتی، ځکه پلار له الله سمجھ بوج ورکړي، عقل ورکړي دی. نو دا د الګ په نفع نقصان باندې زیات پوي. نو د اطاعت او د حکم د منلو په اعتبار سره به د پلار حکم زیات مني او د خدمت په اعتبار سره به د مور خدمت زیات کې د پلار په نسبت سره. ځکه مور عزتمندو دا یو نرم دل انسان وی او یو کمزور انسان الله پیدا کړی دی. او ستا ابتدایي څومره خدمتونه چې دي هغه ستا پلار نه دي کړي، ستا مور کړي دي. نو د دې وجې نه د مور باندې به خدمت د مور د پاره به خدمتونه او شفقتونه ستا په زړه کې زیات دي د پلار نه. او د مور او پلار خدمتونه عزتمند دومره اعلی دي چې الله رب العزت په قرآن آیاتونو کې د عبادت او د شرک نه بعد د شرک نه بچ کېدو نه بعد د مور او پلار هدایت کړي. بلکې الله رب العزت وی تاسو خو سکه چې ما بنی اسرائیل تم دا حکم کړو، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ما بنی اسرائیل سرم دا کلک لوز او میثاق او وعده لیکل کړیو تورات په ذریعه سره چې زما به عبادت کوي او د مور او پلار سره به ډېر احسان کوي او د دې نافرمانی به نه کوي. او د بنی اسرائیل د یو بزرگ واقعه مې درته تېره جمعه بیان کړی و، د جریج چې مور ورته په مونځ کې آواز وکړو او دا ورنرلو او خیرې ورته وکړلې، یو جنۍ په تهمت ولګولو.
بیا اگر چې هغه چون کې الله ته نږدې انسان او د الله ولی او الله بچ کړو هغه ماشوم گوی ورکړه وېزه د دې جوړېج بزرگ زوی نه مزه یو ګډبز وی ما او هغه زما مور سره زیته کړي دي خو دې جنې دا بزرگ خو نو دی وجنه په داوا داسې وکړه نو د مور بد دعا داسې شي وي د مور دعا عزتمند د الله عرش ترسي او د الله رب العزت غصه زیاته او د مور دعاګانې د الله رحمت راوري او د الله خیر او برکت د نزول ذریعہ جوړیږي نو د دې ډېر زیات خیال ساتي عزتمند نو الله قران کې موي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الله تاسو ته خپل خاص عبادت حکم کوي چې عبادت به چام نه کوي هغه نه د پیغمبر کولې شي نه د مور نه د پلار او نه د نور رشتہ دارانو وبالوالدین احسانا او والدین سره به احسان کې اوس احسان څه ته وي قدر ته وي عزت ته وي احترام ته وي دا به تر اخره کې بیانوم چې مور او پلار سره به څنګه قدر او څنګه به احترام کې چې د چا ژوند دي یا وسکي او چې د چا مړ دي یا وسکي ځکه د دې ډیر زیات تاکید راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی الجنت تحت اقدام الامهات وی جنتنا دا د مور د قدمونو لاندې دي جنت څومره اعلی ځای دی د دې باوجود الله د مور قدمونه د جنت نم اعلی کړي او بالا کړي که جنت د مور د قدمونو نه اعلی وي نو نبی علیہ السلام بدا سویل چې جنت د مور د قدمونو د پاسه دی یا د مور د سر د پاسه دی نا سردار دو جهان وی که تاسو جنت غواړئ د مور د قدمونو لاندې ولټوئ علامه ابن سیرین رحمت الله علیه دا د تعبیر د علم تعبیر د خوبونو د تعبیرونو یو لوی امام تیر شوی دی یو ځل یو شاګرد یا یو مرید په خوب کې ولیدل ویل چې ته می جنت کې ولیدلې هغه ولا قسم ورکو چې ته رښتیا وې چې تاسو جنت کې لیدلې وی او جی وی ته ما جنت کې ولیدلې وی کله دی ولیدل ویل بیګا شپه ویل ښا نو علامه ابن سیرین رحمت الله علیه نه تاسو کې چې ستاسو عمل دی چې ته جنت ته ورسېدې هغه ورته زما اس دومره لوی عمل نشته خو بیګا شپه ما یو عمل کړو ما ته د اغي وجه ښکاری چې تاسو جنت کې لیدلو وی بیګا دې عمل کړو وی بیګا ما د خپل مور خپې چاپی کولې او خدمت مې کو نو د پیغمبر دا حدیث مخکې رااله چې نبی علیہ السلام سردار دو جهان فرمای چې د خپو د مور د خپو د قدمونو لاندې جنتونه دي نو ما ویل چې زما پیغمبر او په الله باندې زما د مور خپې دومره ګرانی دي نو ما مې خپل ګیره راواغستل او خپل ګیره مې د مور د خپو پورې ومګله خپل دا ګیره مې راواغستل او ما ویل چې د جنتونو پورې خپل دا ګیره ومګم نو د خپل دا ګیره مبارکه ګیره څومره عزتناکه سیسي او د دې څومره عزتي خو ما ویل د قدمونو نه زما ګیره اعلی نه ده او ما د خپل ګیره د مور د قدمونو لاندې قدمونو پورې ومګله نو د دغه عمل د وجنه الله رب العزت ما ته وخودل بلکې تا ته وخودل چې ورشه ابن سیرین تدا خوش خبری ورکا چې د کوم مور خپل لاندې تا قدمونه لټول هغه جنتونه مونږ تعالی درکړل د کوم مور د قدمونو لاندې چې تا جنتونه لټول هغه جنتونه مونږ تعالی درکړل رابعه بصری او بزرګ ته راشوي دا هغه وی کله چې د دنیا د خلکو نظر ډیره بیزار شم او ډیر خفغان او مصیبت کې مبتلا شم نو په دوه سيزونو کې ما ته ډیر زیات سکون ملایوي یو دا چې کله د الله رب العزت په قدمونو کې ز سرخ کته کوم او سجده ولګو ځکه حدیث پاک کې راځي چې کله انسان سجده کوي په منځ کې
وای دا داسې دی لکه د الله په قدمونو کې چې سر کیږي. د الله قدمونه نشته، خدا دومره اعلی عمل دی لکه د چا په خپو کې چې سر کیږي. ځکه د شریعت کې دا جایز نه دی چې د چا په خپو کې به سر نږدي. یو خدا دې که سړی د مور خپې ښکلی بطور سجده و عبادت به د چا په خپو کې سر نږدي. نو یو ماته د الله په سجدو کې ډیر زیات اطمینان او خوشحالي ملاویږي، او یا د مور په غی کې سر کې خودلو سره ماته ډیر اطمینان ملاویږي. و چې کله ډیر مصیبتونه په ما باندې، خو چې زه راشم د مور په غی کې سر کېدم هغه ټول مصیبتونه زمانه ختم شي. نو بهرحال عزتمندو د مور ډیر زیات خیال ساتل پکار دي. یو شاعر وی یہ حقیقت ہے کوئی نصیحت نہیں، ماں سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں، اپنے منہ کا نوالا کھلاتی ہے ماں، لوریاں دے کے شب پر سلاتی ہے ماں. وی د خپل خولې نوړی چې کله اوږي د خپل خولې نه لرې کړي او زما په خوله کې راکړي، او دارنګ د شپې په الله په اوازونو باندې ما روزانه وده کوي. مونږ تاسو څوک موبایلونه راوالي، څوک یو شی څوک بل څه شروع کړي، ماشوم خو بدی نه پوهېږي، نو خپله مور ځان نه ورته یو عجیبه څیز جوړ کړي او هغه ته الله وایي. پخوا چا به ټپې ویلې، چا به څه ویلې، خو خپل بچی وده کوي څه طریقې سره. اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھ کر اپنا چین و سکون بھول جاتی ہے ماں. چې خپل بچی وګوري چې هغه جاړي، نو خپل چین سکون عزت او هر څه ته هیر شي، د خپل بچی غم کې مبتلا شي. نو د مور په خپل بچی باندې ډېر زیات احسانات دي او دا انسان نشي پورا کولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو ځل یو هلک رالی، ویل یا رسول الله ما خپل مور باندې په خپل اوږو باندې حج وکړو، په خپل اوږو مې کېنولې وه او ټول حج مې پې داسې وکړو، آیا ما د خپل مور حق ادا کو؟ نبی علیہ السلام ورته ویل نه، ته د خپل مور حق نشي ادا کولی. وی تا تر اوسه پورې د خپل مور د یوې شپې د پی درکولو حق هم نه دی ادا کړی. ځکه عزتمندو ظاهرا خو مور خپل پی دی ماشوم له ورکوي، خو در حقیقت دا خپل وینه دی بچی له ورکوي. ځکه عزتمندو دا پی چې کوم دی دا د مور د وینې نه جوړیږي، بلکې د بدن ټول طاقتونه چې کوم دي او د بدن څومره اعضا دي دا په وینه باندې بنا دي او قائم دي. نو در حقیقت خپل مور خپل بچی له خپل وینه ورکوي، د وینو ساس کې او د وینو په قطرو باندې دا ماشوم غټي. نو دی وجه نه سړی د مور حق نشي ادا کولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی، نبی علیہ السلام مجلس کې یو ځل یو صحابي رالی او د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو، من احق بصحابتی یا رسول الله، بحسن صحابتی یا رسول الله. اے دا اللہ رسول په دنیا کې د ټولو نه زیات حسن سلوک مال چاله کول پکار دی، زه د چا حکم؟ نبی علیہ السلام ورته فرمای امک، د مور کا. هغه به وی ثم من، بیا د چا حکم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای امک، د مور کا. قال ثم من، وی بیا د چا حکم؟ نبی علیہ السلام فرمای امک، د مور کا. دریزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د مور سره حسن سلوک کا، مور سره کا، مور سره کا.
په څلورم ځل یې تپوس وکړو ثم من، وایي چې بیا چا سره وکړه؟ قال ابوک، وایي بیا پلار سره ښېګړه کوه. نو د دې حدیث د لاندې علماو لیکلي دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام 3 ځل د مور تذکره وکړه. یو حدیث کې دې طریقې سره راغلی، نبی السلام نه تاسو شو چې زه د ټولو نه زیات خیر خواهی چا سره وکم؟ نبی السلام ویل امک ثم امک ثم امک ثم امک ثم ابوک، مور سرا مور سرا مور سرا مور سرا بیا پلار سرا. 3 یا 4 ځله ورته مور یاد کړه. نو د دې حدیث د لاندې علماو لیکلي دي چې سړی له پکار دي چې خدمت به د مور زیات کوي، ځکه نبی علیہ السلام د مور تذکره زیات وکړه. ما درته ویل حکم به زیات د پلار مانی، خو خدمت به زیات د مور کې. د دې مطلب څه شو؟ مثال طریقې سره دا خبره درته واضح کوم. مثلا یو الګ د خپل مور پلار له خرچه ورکوي، پیسې ورکوي، نو چې پلار له 25 روپۍ ورکړي نو پکار دادی چې مور له 15 روپۍ ورکړي، د دې 3 روپۍ ولا ورکړي. کپلار له 10 روپۍ ورکړي پکار دادی چې مور له 10 روپۍ ورکړي، خدمت په زیات کی. یا مور پلار دې کله تا کررال او تو له خوراک سکاک ورکې، مثلا اوبو ورکې، اکثر خلک تاسو کې پلار له پیله ورکم کا مور له ورکم. نو علماء لیکلي دي چې اوبو خدمت کې د مور درجه زیاته ده، اوبو په پیله مور له ورکې، پلار له به نه ورکې. زمون پښتانه دي کې پلار مخکې کوي ځکه د پلار نه یریږي، هغه په سپلای د اثر ولي او هغه مور مولا پاغه محفل کې کنزي نه. دا اسلامی احکامات دي، دي کې بشرم نه کو او دي کې به درجو خیال ساتو. دغه نه کې مور پلار دی رال او هغه د صادر غړول دي، کټه چول دي، کرسي کې غسل دي، نو پهله به مور ته کرسي کې دي، رسته به پلار تک دي. کټ په پهله مور تک دي، رسته به پلار تک دي. صادر بستر په پهله مور ته غوړي، رسته به پلار ته غوړي. د خدمت په اعتبار سره د مور درجه زیاته ده، د حکم د منلو اعتبار سره به د پلار درجه زیاته ده. پلار دی وي دا کار کوا، دا م کوا، نو که مور دی وي دا بل کوا، نو د پلار خبره به منی نه هغه بکې. ځکه پلار د دنیا مصیبتونه او هغه حالاتو نه ډیر خبرداري، نو په مشورو کې د هغه عقل ډیر کار کوي، د مور عقل دومره کار نه کوي. نو په خدمتونو کې به د مور خدمت ډیر زیات کوي، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 ځل د مور تذکره وکړه. نو بهرحال عزتمندو د مور دومره لوی مقام دی چې الله وی بنی اسرائیل ته ما د دې تذکره کړې و. او دا رنګ الله رب عزت قرآن کې وی وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، زما بندگانو دو خبرې یاد لرئ، یو ما سره شرک اون کوي. دویم وبالوالدین احسانا، والدینو سره حسن سلوک کوي. یو زما حق دی، یو د رب حق دی، بل د مربی حق دی. زستا رب ما ستا پلار ستا مور ستا مربیان دي، ستا تربیت کوونکي دي. نو د دې باندې دارنګ الله قرآن کې بل ځای د مور تذکره کوي زیاته. ووصینا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. اے زما بند زتا ته د مور د احترام ډیر تاکید او وصیت او حکم کوما، ولی زګستا مور ډیر ضعیفی حالت کې ته په حمل کې وساتلې. اکثر چې معشوم شي خزکارم پریدي، د خاون خدمتم پریدي، وي زما بچی ته نقصان نه رسی. هغه خزا د خپل مور او پلار خدمتم د بچی د پاره پریدي، وي بچی ځای نشي، ډول بنو چته، درون سیز بنو چته. نو الله رب العزت وی حملته امه کرها، سمر سختی سره الله رب العزت وی استا مور ستا حمل ټینګ کړي دي.
ووضعته کرها او بے سمر سختی سرا دنیا تتا راوڑی. قسم دې کله چې ماشوم پیدا کیږي الله دو فرشتي را لیږي ځکه به دې ښځه باندې دومره زیاته سختي. نو الله وی ووضعته کرها سرنا والا خیره پوری دا والرزنا والا تر خیری ورځ پوری سختی سختی نن سختا بل ورځ سختا څنګه چې حمل شي په ښځې باندې الټۍ ولګي ترش سیزونه خوري او خواږه او ښه سیزونه طاقتور سیزونه چې غوښې ته ګوري الټۍ ورځي دا ټولې سختې په دې باندې تېرېږي ورځ په ورځ باندې. که څوک ورته وایي چې دا یو سخته د ځان نه لرې که دا بچی دی که نه وایي نه نه دا خو ډېر په تعویذونو باندې ما غوښتی دی او ډېر په دعاګانو او ډېر په سجدو ما د الله نه غوښتی دی. نو بهرحال عزتمندو الله رب العزت بیا وی وحمله وفصاله 30 شهرا دیر میاشتې مکمل دا مورتا ته متوجی وی دو نیم کاله پي او دا رنګ نه میاشتې چې کوم د عزتمندو او سره دا د حمل وی حمل او دا ټول خبرې چې دیږي وی 10 میاشتې دا ته متوجي وي بل کار روزګاری نه وي. او که تاسو حاملې ښځې کدی وي چې چېرته ډزې شي دا په خېټه باندې لاس کېږي ولې و چې زما حمل ته نقصان ونه رسي ځکه انسان د سختې په وخت کې په خپل قیمتي څیز باندې لاس کړي. نو مور چې کوم د عزتمندو چې کله حامله وي او څه درزو شي زر په خېټه باندې لاس کېږي چې زما حمل ته نقصان ونه رسي. نو الله رب العزت وایي د مور او پلار به خیال ساتي. نو په خدمت کې د مور درجه عزتمندو زیاته ده خو د دې مطلب دا هم نه دی چې د مور او پلار دې جګړې او ته د مور طرف ته ودرېږې او په پلار را باندې کې نه د ټولو به خیال ساتي. په جګړو کې د چام طرف نه دی کول پکار چې کله د مور او پلار جنگ وي په دې کې بچی له یو طرف هم نه دی کول پکار صرف خلاصې پکار دی. زمون اکثر الکان مور طرف ته ودرېږي به پلار ته کنځل کوي یاره دې بدې وایي یا د ګیرې نه راکاږي نو دا نه دی کول پکار ځکه د مور او پلار د دواړو د ادب حکم په قرآن کې راغلی وبالوالدین احسانا او به والده الله پټه ساتلې د والد هغه نوم یې پیدا پاسه کړي والدین نو والدین کې والد راځي والدین نو د دې خیال زیات کول پکار دي. البته ما د دې په خدمت کې به د دې خیال زیات ساتي سیز بوله زیات اله کپلار له 100 روپو جوړالي نو مور له 3000 روپو جوړالي خدمت به زیات کی کله پلار یو ورځ خدمت کې د هغه به 3 ورځې خدمت کې زیات خیال به ساتي. بعضو د واس کتابونو کې یو واقعه لیکل دی چې یو ځل موسی علیه السلام د الله نه تاسو کو چې یا الله په جنت کې به زما ملګری څوک وي الله رب العزت ورته چې فلانه قصاب بستا ملګری اوس هغه حیران شو چې قصابان خو اکثر داسې ډوګبوګیانی او ډېر خیانت کوي چې شړی اچي اډو کیه شي غوخه کما شي قصاب نه چې کله غوخه راواله چې واپس راوړي یو تکني مخ بګی خامخا کمي هغه له داسې چل ورځي دا شلک کی اولی راولی خوا دی خوا. نو بهرحال دا حیران شو چې دی قصاب کې آخر داسې څه عمل دی چې الله رب العزت ما ته وی چې موسی په جنت کې بستا ملګری یو قصاب دی هغه بستا ملګری چې آخر دی قصاب کې څه داسې عجیبه کار دی او څه داسې عجیبه خوبی او صفت او عمل دی چې زه دار شم د دنه تپوس وکم هغه لاړې او دا قصاب په تکل کې او تالاش کې ووتو. نو چې لاړې هغه قصاب دکان کې ناستو نو دی قصاب غوښه خرڅوله یو داسې په دې قصابۍ کې او په دې غوښه کې یو بهترین پوټې وي غوښه وي ټوکړه وي د غوښې
هغه سیټ تکي غوستل او صادر کې تا وکړه. موسی علیہ السلام ورته قتل چې دا اوس په دې غوښه باندې سکے نو هغه لاړې صادر کې تا وکړه. موسی علیہ السلام اور پسې شو کور ته ورلو. چې کور ته ورلو نو موسی علیہ السلام ورته وی زرا غلې ما او ستا میلمه متا نه او تپوس کو. ویل ټیک ده. ویل په دې خبره مې پوي کدا دې ټوله غوښه خرڅ کړه خو دې غوښه کې یو تیکا او یو پټې داسې چې هغه تا سیټ تکو صادر کې دیتا او کو کور ته دی یو چې په دې یو پټي باندې ته سکے. هغه ویل د دې زدا کار کوم ګور اورتا هغه د غوښه یو ټوټه وا هغه مزیدار په حقړه خوروای پکې وکړه او به یو کمرې ته لاړ. موسی علیہ السلام امزان سره بوتلو یو بوډۍ مورې و یو بوډۍ خزا او هغې له په هغې کې روټۍ ماته کړه او یو نوړی به وله خوله کې ورکول. نو چې نوړی به روټۍ وله ورکړه نو لږ ساعت پس دا بوډۍ دې زوی ته وایي چې غوږ رانږدې کا تیزې خبرې نه شوې کولی. نو په غوږ کې ورته څه خبره وکړله نو دې قصاب وخندل او ډېر خوشحاله شو. نو موسی علیہ السلام ورته دا څوک ده او دا ته څه کې او دې بوډۍ درته څه وویل؟ هغه ورته ویل دا بوډۍ زما مور ده او دې ما سره ډېرې خواریګانې کړي نو په ما باندې هم ډېره ګرانه ده. نو زه د خپلې غوښه ټوله غوښه خرڅوم خو دغه یو تیکه چې پکې ډېره مزېداره وي او ښکلې وي او ذایقه داره وي دغه غوښه نه خرڅوم. دغه غوښه کور ته راوړم مور له هر ځل او بیا دا مزیداره په خپلو لاسو باندې په حکم او خپلې مور له خوله کې ورکو. وایي دې مور درته په دې غوږ کې څه وویل؟ وایي دا مور چې کله هم خوشحاله شي نو ما ته صرف یو خبره کوي. وایي ما ورته ویل چې څه وایي درته؟ وایي هر ځل ما ته دا یو دعا کوي وایي چې زه الله رب العزت د موسی علیہ السلام سره په جنت کې یو ځای کا. نو زه چې دا خبره واورم نو ماله خندا راشي چې چېرته زه قصاب او چېرته موسی علیہ السلام او هغه جنت. نو زه د دې مور دې دعا پورې ښکارم. موسی علیہ السلام هغه هم نه پېژاندو. نو موسی علیہ السلام ورته بیا مور پورې مه خانده د مور خبرې پورې. وایي چېرته موسی او چېرته زه چېرته جنت او چېرته زه؟ ویل نه زه په خپله باندې موسی یم او ما د الله نه تپوس وکړو چې یا الله ما سره به په جنت کې څوک یو ځای وي او ګاونډي وي او ما سره به په جنت کې وي. وایي الله ما ته ستا نوم واغستو چې فلانې قصاب به تا سره په جنت کې یو ځای. وایي ما آخر سوچ وکړو چې د قصاب دا څه عمل دی چې هغه قصاب په جنت کې پیغمبر سره یو ځای کوي. نن زرالم ما په خپلو سترګو ولیدل چې هغه د مور دعا ده. د مور په دعا د وجې نه ته په جنت کې موسی علیہ السلام سره ملګری. یو پیغمبر داسې تکل او تالاش وکړو وراله دې خبرې پسې. نو مور عزتمندو د مور دعاګانې داسې څیز وي چې هغه تعالی نورس نشي درکولی، په شا دې نشي ګرځولی، دکانداري دله نشي کولی، خو لپې لپې دعاګانې تا دپاره کولی شي. مور هغه مخلوق دی چې بې اختیاره د دې د خولې نه د بچو دپاره دعاګانې خېږي. او مور هغه مخلوق دی عزتمندو چې بغیر د احسان نه بچي د سره نیکي کوي. د دنیا ټولې رشتې وګورئ سره د پلار نه. پلار هم د دې دپاره بچي سره خواري کوي وایي چې سبا زما مرسته وکړي او مدد وکړي، اگر چې دا جایز دي، خو د پلار پکې یو خیال دا وي میندې غریبانه د دنیا د بود و باش نه څه خبري، د دنیا د خرچو د دې څیزونو نه څه خبري، او دا صرف او صرف دا نیکي بچي سره د دې وجې نه کوي چې دا زما بچی دی او دا په ما ګران دی او دا زما لال دی. کله وله سترګې توری، کله وله ویښته په یو طرف باندې اړی، کله یې ویښته غوړی، کله وله خپې زوری. اگر چې اوسني میندې ډېر خدمتونه نه کوي، پخوانی چې کمې میندې او کمې ښځې وي روزانه به خپل ماشومانان غوړول او سر کې به وله سپږې کتلې، ماشومانو به ترې منډې والې، په زور زور به ماشومان را ونیول. پخوا خرچې نه وي، شیمپوان نه و، صابونونه به د خلکو وس نه کېدله، او په اشنانو باندې او په دې ونو بوټو باندې ښځو دا سرونه وینځل.
اشنان او دغه نه یو څو بوټي دي هغه زګونه کوي په دې باندې به دوی دا ویښته وینځل ټوله ورځ به ماشوم چې د مدرسې نه رالو په سر کې به ول سپږې کتلې یو سپږه به په لاس باندې راویستل به ول سر غوړ کوي تلې ولا غوړ کا او بیا عزتمندو او به لمبولو په زور د غټ غټ الکان به دې میندو لمبول په خوا اما شومان بخیرن پیرن ګرځیدل په خپل بچا نه لمبل میندو براونی ول او به لمبول نو عزتمندو لسو کالو پورې د مور د دې زوی د پاره ځان نه داینم جوړه کړی وي د ځان نه خدمتګارم جوړه کړی وي د ځان نه آشپزم جوړه کړی وي روټۍ دا پخې ترکاری دا پخې او دغه رنګ عزتمندو لمبا دا ور کوي صابون دا ور کوي او دغه رنګ جامې کپڑے بم ټول میندو ګنډلې دا ټول خدمتونه به دې میندو کول نو بهرحال دعا دا سیسیز دی چې انسان دې ترسي چې پیغمبرانو سره ددو حشر وشي په قیامت کې یو ناشنا واقعیا شوی و د سعودي عرب په یو عدالت کې یو ځل یو کیس رالو نن سبا خو کیسونه کیږي هم رور ضرور سره مشتو گریبانی وي زما کوري نیولې زما دکانې قبضه کړي دي او د میندو سره نن سبا د خلکو اختلافات زیات شوي دي مور سره اکثر خلک کنځلې رد بدی دا سيزونه ډېر کوي د سعودي عرب په یو عدالت کې یو ناشنا واقعا رااله د دوو الکانو او درونو جګړه وا په مور باندې آیا په مور باندې دا جګړه و چې د مور میراث ماته ملو شي یا د مور مال ماته زیات ملو شي یا د مور کور ماته ملو شي یا د مور بینک بیلنس ماته ملو شي نه په دې خبرو باندې جنگ نو یو عجیبه خبره و باغې باندې د مور د دوو بچو په مور باندې جګړه ده او باقاعده طور سره په عدالت کې په یو بل باندې مقدمه کړې و عدالت دوانه الکان حاضر کړه یو د اویاو کالو او بل د شپېتو کالو مشران کسانو او دا غینه هغه مقدمه واوریدل چې تاسو په څه خبره باندې جګړه د مور په حق ل باندې هغه ورته جی زمنګ مور د نویو کالو دا لسکم سل کالو دا د 70 سال بوډا زوی وی زه دا غواړم چې زما مور ماته ملو شي او زه د خدمت وکم زکه زه مشر یم نو زما د مشرۍ حق زیات دی چې مور ماته ملو شي دویم دانه چې دا کشر دی او زه مشر یم زما عقل او فهم ډیر کار کوي تجربه می زیاته ده دا زما په نسبت باندې الک دی نو د توجه مور ته ډیره زیاته نه ده ځکه د مشرانو خلکو یو سیسته توجه زیاته وي د ځوانانو نه نو د دې وجینم زما حق دی چې زه د خپل مور تربیت وکم او خدمت وکم او زما وړو کې رور ته زما مور ملو نشي ماته دی ملو شي وړو کې الګ پاسې د ویلته سوي ویل نه جی مور دی ماته ملو شي هغه ته وي ته څه دلیل وی چې تا ته ملو شي وی جی ټیک دا رور زمانه مشر دی خو مشران خو خدمتونه نشي کولای د خدمتونو د پاره خو ځوانان پکاري او زما مور ډیره بډای شوی د دې ته هر آن هر غړی هر لمحه د خدمت ضرورتي دا زما مشر رور دی او یا کال عمر دی دا د مور خدمت نشي کولای دا سینه زمنګ مور منګ ته خیریو کی دا سینه چې منګ د مور نه ازاریان شو او د مور په منګ باندې ډیر زیات حقونه دي دا سینه د مور حق په منګ باندې پاتې شي لہذا ز عدالت ته درخواست کوم چې زما مور دې ماته ملو شي او زما دلیل او زما خبره قوی ده او واقعي خبرم دی چې الکان او ځوانان دي کې قوت او استطاعت او دا سيزونه ډیر جشت ته پوسو کو چې د مال سم مساله خو نه ده چې په مال هم جګړه نه ده د دې وجې نه چې د مور مال مونږ ته ملو شي ځکه ز خدمت کوم ویل نه چی هغه جج دې کشر زوی ته وی چې ولې دا مشر زوی ته د مور د ملاقات نه منې کوي
ویل نه جي داسې څه خبره نشته، زما ورور ډېر ښه ورور دی او زما هم ډېر خیال ساتي او زما د مور هم خیال ساتي او ما د مور د خدمت نه او د مور د ملاقات او د زیارت نه نه منې کوي، خو چونکې دا زما ورور دی مشر دی او کمزوری دی نو زه دا غواړم چې زه د خپلې مور خدمت وکړم. نو هغه جج هم حیران شو چې اوس دا د دواړو خبره صحیح ده چې مشرۍ ته ګوري د مشر حق کېږي، چې کشر ته ګوري هغې خدمت ډېر کولی شي د دې حق کېږي. نو هغه جج ویلې وروره زه ستاسو فیصله نشم کولی او په ژړا شو. ویلې قسم دې زما ډېر عمر وشو او عدالت ته ډېرې فیصلې راغلي دي، خو داسې فیصله زه په ټول عمر کې پهله ځل ګورم چې دوه بچي د مور د خدمت دپاره په عدالت کې مقدمه کوي چې یو وایي زه به خدمت کوم بل وایي زه به خدمت کوم، او د خدمت دپاره دومره یو بل ته سخت دي چې عدالت ته حاضر شو او وایي چې مشر ورور له به نه ورکړي او مشر وایي کشر له به دا مور نه ورکړي د دې حق متاثره نشي. نو هغه جج ویلې قسم په الله چې زم ستاسو محبت ته ګورم نو ستاسو په منځ کې فیصله نشم کولی. هغه ویل مورم نږدې اوسېږي یا لرې عدالت ته راتلی شي، ویل جي پیدل نشي راتلی په ویلچیر کې راتلی شي. ویل مورم راولئ زه د هغې نه یو څو تپوسونه کوم. نو هغوی لاړ په بل ورځ باندې مورم عدالت ته ځان سره حاضره کړه چې وی کتل دواړه بچي یو ښي طرف ته او بل ګس طرف ته را روان دي، عدالت ته حاضر شو. مور ته جج وایي چې مورې ستا بچي تا سره ډېره زیاته مینه کوي، خو چونکې مسله ستا په باره کې ده او ستا د خدمت په حوالې سره ده نو لحاظه ستا د خبرې له موږ اعتبار ډېر ورکوو. بظاهره خو دا دواړه دا وایي چې موږ د مور ډېر زیات خدمت کوو، لکه نن سبا چې کوم هلک نه تپوس کوي زه د مور او پلار ډېره خبره منم او ډېر خدمت یې کوم، وایي لکه مور دې چا کره اوسېږي نه مور خو مې مشر ورور کره ده خو خدمت یې وایي زه ډېر کوم، هلکه چې هغه کره ده نو دې څنګه ډېر خدمت کې. نن سبا جنگ په دې باندې وي عزتمندو لس بچي یو مور ساتلی شي چې مور بوډۍ شي لس بچي به یو مور نشي ساتلی، چې کله د مال د تقسیم وخت راشي یو وایي فلانې کور زما فلانې کور زما، یو خپلې ښځې سر روان شي بل خپلې ښځې سر روان شي، مور اوازونه کوي ای زما بچو زه د چا شوم، یو هم شاته نه ګوري چې دا مور د چا شوه. د مور په تقسیم باندې جګړې وي، یو وایي ما ډېر وخت خدمتونه وکړم نور زه نشم کولی، بل وایي ما ډېر خدمتونه وکړه زه یې نشم کولی. وړوکی بچی وایي زه خو کالج یونیورسټۍ له ځم زه د مور خدمت نشم کولی، مشر وایي زه بوډا یم ما ته خپل بچي حواله شوي دي زه به د خپلو بچو خدمت کوم که د دې زړې مور خدمت به کوم. یو دا بچیم دي چې په عدالت کې د مور په سر باندې عدالت ته پیسې خرچ کوي او کیس دایر کوي چې نه زما مور کشر بچی له ور نه کړي ځکه دا کشر دی صحیح خدمت به ونه کړی شي. کشر زوی وایي جج محترم نه زما مور مشر رور له ور نه کړي ځکه هغه بوډا دی دا به صحیح خدمت ونه کړی شي ما ته دې حواله کړی شي. جج وایي زه حیران یم ستاسو مینه محبت ته، اے اما جی تخپل فیصله وکړه ستا کم بچی ستا خدمت ډیر کولی شي چې موږ ته هغه ته حواله کړو. بیا ډېرې میندې دلته غلطې فیصلې کوي، بعضې میندې د هغه زوی طرف ته فیصله وکړي چې چا سره مال ډېر